ډسټریکټ چارسدي ډیچو صاحب واسع الله صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او په دې موقع باندې چې کوم دي د خپلو خیالات اظهار پیش کړي. واسع الله صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ناول خو زه ستاسو ټولو شکریه ادا کوم، ورسره د میډیا والا د شعیب صاحب باره کې خو تاسو ټولو مطلب ډېرې زیاتې خبرې وکړلې او نور پکې د ویلو څه داسې پاتې هم نه دي. خو بهرحال زه به دا ووایم چې ما په خپل کیریر کې دومره شریف او دومره دیندار او دومره نیک کس نه دی لیدلی. باقي ټرانسفر او پوسټینګ چې دی نو دا د زندګۍ ویسه ده. دا اپس او ډاونس چې دي دا په زندګۍ کې یو قسم خستوالی راولي. نو دا زموږ زندگی دا کله دلته کله هلته، خو یو ځای کې چې سړی ښه کار وکړي نو ګوره دا دی اوس مطلب دوی دا کېږي ټرانسفر وشو نو په دې باندې ګوره دا ټول خلک څومره خفګان او د دغه اظهار کوي. اوس خبره دا ده چې زه او کچکول صاحب پاتې شو، خو خبره به دا وي چې مونږ به دا ډسټرکټ کې انشاءالله که ژوند وي ستاسو په سپورټ سره به ټینګ کوو. ځکه چې کوم ځای ته ځو که هغه ډیلیګیټ دی او که هغه هیلث سیکریټریټ دی، همدا یو خبره کوي چې 400 پلان دی روانه ده، 400 پلان دی روانه ده. اوس به زموږ کمباین ایفرټس ستاسو سټاف ډاکټرز ایم ایس میډیا والا ټول د دې ټولو په سپورټ سره به موږ کوشش دا کوو چې موږ خپل هاسپټلز چې دي دا امپروو کړو په کوم شي دپاره چې موږ راغلي یو چې موږ د خلکو خدمت وکړو چې هغه وکړو. او بل دا چې لکه دې ځای کې دا خبره دونه خیر دغه نه ده، خو زه چې هسې ما څومره ویزټ وکړل نو هغې کې د هاسپټل د اټینډنس چې دی دا ډېر زیات کم دی. کوشش به دا کوو چې موږ داسې کارونه وسوکړو چې دغه شان که سبا موږ هم ټرانسفر کېږو، په تاسو کې څوک یو کس ټرانسفر کېږي او په هغه باندې موږ دونه د خفګان او د دغه اظهار کوو. نو د ټولو مهرباني خوشحاله اوسئ. روي منګ لیونی که څوک په دار یروي، منګ ته د یار د زلفو تار ښکاري او منګ یې د ژوند د سپرلي نښې ګڼو، چاته ګل چاته بخار ښکاري. ګرانو ملګرو، زه اوس د دې صوبې پښتونخوا پیرامیډیکل اسوسییشن درجه چهارم صدر نبی امین صاحب ته خواست کوم چې راشي او دې موقع مناسبت سره د خپلو خیالات اظهار وکړي. نبی امین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما د ډیچي هسپتال چارسدي ډاکټر کچکول صاحب او زه ورته د دې چارسدي اوسېدونکي هم دی او د دې چارسدي دی شهر چارسده بلکې هسپتال کې ډېر ښه کارکردګي او ډېر ښه رول ادا کړی دی ډاکټر جاوید ستار. ملګرو، دا نننی پروګرام د کومې حوالې سره دی تاسو ته پته ده. زمونږ فخر کوم چې یاره زمونږ دپاره داسې افسران راشي چې هغه زمونږ د علاقې نه د هسپتال نه څه وکړي. څنګه چې شعیب صاحب خپل خدمات د چارسدې لپاره مونږ داسې توقع ساتو چې یاره کچکول صاحب هم چې کوم دی د هغې نه بل چل کړ چې کوم دی نو په دې کې ساتي. دغه شانتي چې کوم دی مونږ د واسع الله صاحب نه هم دا ځکه چې دا علاقه یوازې زمونږ دا غم ده. مونږ وایو چې یاره په دې کې چې کوم دی نو ډي ایچ او صاحب څنګه چې زمونږ جاوید ستار صاحب لګیا دی خپل ایفرټ کوي، مونږ دا د دې افسرانو سره چې کوم دی نو هر وخت چې کوم دی نو اوږه په اوږه به ولاړ یو د دې نه په یو قسم چې کوم دی نو د یوې خبرې نه به نه رستو کېږو. که د ډیوټۍ خبره شي بلکل چې کوم دی نو مونږ به ډیوټي د نورو نه 2 ګنټې سیوا کوو، ځکه چې دا هسپتال زمونږ دی او چې دا خبر په دې باندې به چې کوم دی نو مونږ ښه ښکارو. زمونږ مشران دي خبرې به کوي، د دې ماتو ګډو خبرو معافي غواړم که څه پکې غلطي شوي بیا هم بخښنه غواړم.
او شعیب صاحب ته دا وایم یاره که پرې دغه وخت کې زموږ او ستاسو په منځ کې خو څه شوي دي خو به هر حال که بیا هم داسې څه خبرې وي نو اخنه بخنه به راته کوئ انشاءالله چې کوم دی ورولي به ساتو دروغ بیا به هم راځي بیا به هم راځي دلته کې به مونږ انوایټ کوو مونږ سره به بیا هم کېدی په دې محفل کې او خدای پاک دې چې کوم دی نو زموږ دا ورولي او دا اتفاق او اتحاد داسې قایم او دایمي نو زه اوس د دې نه پس ډېر یو دروند مېلمه او نحن تنظیم ته پیرامیډیک کلاس 4 طرفه پوره مبارکي ورکوم او کچبول صاحب ته مبارکي ورکوم چې هغه یو ډي چو شو او بل ام شو او ان شاء الله دې سره چې کوم دی موږ دا کاروان چې کوم دی ډېر په ښه طریقه سره بوځو دې هم امید ساتو چې دې موږ سره دا کاروان په مخ کې بوځي ګرانو ملګرو زه اوس د پیرامیډیکل کلاس 4 د ډسټرکټ صاحبزادې سینیئر نایب صدر غریب جان ورته وپاس کوم چې راشي او د خپلو خیرات اظهار وکړي غریب جان زما ګرانو مشرانو قدردانو میډیا ملګرو ډاکټرانو صاحبانو زموږ ډیمس صاحب زموږ ډیچو صاحب زموږ دواړه د سر ګلونه انسان صاحبان زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم د نرسانو صاحبانو دا کلاس 4 چې دومره لنډ تنګ وخت کې زموږ دا ملګري راغونډ شو الان کې ډېره د افسوس مقام دی د خوشحالۍ هم دی د افسوس هم دی ځکه چې هر امس زموږ د دې ځای نه ټرانسفر شوي نو دا ډېر ملګري زموږ یو بل سره رابطې وي یاره وي ښه شو چې داسې یو کار وشو څوک په پیسو خوشحاله خو دا واحد شکر الحمدلله زموږ داسې مشران راغلي دي چې دې ځي نو زموږ ټول سټاف خفه دی چې لکه دا ولې داسې وشو خو بیا هم زموږ زړه په دې تسلي راشي چې ځکه چې ټول صاحب موږ ته راغی زه انشاءالله زموږ دا کمی پوره شو د نصیب خبرې د رزق نصیب دي څوک ته ځي څوک به راځي لکه ډیمس صاحب شو زموږ ټول د سټاف دې ده سره دی موږ دله ورځو ده سره کینو تاسو خو به هر حال موږ ته یې ځای کې چې کوم یو دا زموږ د عوام د خدمت لپاره چې موږ به لګیا یو موږ به د عوام خدمت کوو مطلب دا د سهار به موږ په ټیم راځو دا میډیا والا ناست دي صاحبانو مخکې زه دا خبره کومه چې موږ به سهار ټیک په خپل ټایم راځو 8 بجې او ټیک مثلا چې موږ لیټ نه ځو نو انشاءالله 2 بجو پورې به خامخا خپلې ډوډۍ کوم صاحب موږ ته دا اډر کړی دی جی زه ملګرو خدای مو خوشحاله کړه ډېره مهرباني زه د خپلو مشرانو ډېره شکریه ادا کوم چې راغلل او موږ د دې فنکشن دا کوم زموږ مشر چیرمین صاحب چې دا کوم پروګرام کړو دا د مېلمنو د عزت لپاره ستاسو د عزت لپاره خوشحاله اوسئ ډېره مهرباني علب خان شیرپور صاحب په تفصیل سره تاسو ته خبرې وکړې دې کې اوس نور گنجایش هم نشته چې موږ پکې څه ووایو وخت لنډ تنګ دی زه جاوید صاحب ډیویس صاحب ته خواست کوم چې راشي او شعیب صاحب ته خپل طرفه چې کوم دی نو دا هار او دا ګفټ ورکړي اول خو زه د دې ټول سټاف او د خپلو درنو مېلمنو ته چې کوم دی نو هر کلي ووایي خالد عثمان صاحب شکریه ادا کوم زه اوس چې کوم دی زما په خیال چې دا د پخوانه دا دغه راخطا دی او چې د چارصدي د پښتنو روایاتو مطابق زه هغې ته چې کوم دی نو ډېر زړه د اخلاصه شکریه ادا کوم بله خبره دا چې هغه په یونین کې پاتې شوی دی او دا ډېرې خبرې موږ د هغه نه زده کړي دي دلته وخت تېر کړی دی شعیب صاحب یو شریف النفس
लिसानो मंगलागी देर शुक्रिया अदा को और जावे मशरान में अपने पाक राकनी चिनागी मशराफत और इज्जत Escucha, ojalá,